انتہائی محترم مسلمانانو ورونو زمونږ استاد سره چې کوم دین نن پر سره دی قرآن زمونږ استاد سره دی الحمدلله احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ استاد سره دی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ پورې صحیح را رسیدلې دي د دې بودا ټول د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین مرهون منت ته صحابه چې مونږ چاته وایو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي قرآن مجید چې هغه ذکر کوي محمد رسول الله محمد د الله رسول والذین معه قرآن مجید په کوم انداز کې ذکر کوي محمد رسول الله والذین معه او د هغه ملګری د قرآن انداز کومه تاسو معلوم کو یو سړی کله زما واسطه ته درکې د پلان کې ملګری ترغه لحاظ زما د وجه نه کې چیرې در پلان کې ملګری کله ډیر کرته دغه سی واقعیات وشي ما ته پته ولګي یاره پلان کې خواته زما یو ملګری ورغله او زما واسطه ورکړې و او هغه زما د ملګری خیال او لحاظ نو ساتل نو په دغه سره زما زړه خبش ډیر کرته په دغه سی کېږي چې یو کس ور چا خواته ورشي یا زما واسطه به ورکی دی به دغه لحاظ وساتي خیال به وساتي خاطر به وکي نو زه چې کله خبر شم په دغه سره ما ته خوشحالي محسوس شي یاره پلان کې زما د وجه نه د پلان کې خیال ساتل همدغه سید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه محمد رسول الله والذین معه محمد رسول الله او د هغه ملګری دا صحابه څوک دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي دویم نمبر یو بل خبرې ته تاسو سوچ وکړئ دا صحابیت د الله انتخاب دی صحابیت انتخاب خداوندی دی تاسو ګورئ سنج نبوت دا په کسب سره نه حاصلېږي بلکې دا وهابي سیز دی دا الله د انتخاب دی الله یصطفی من الملائکه رسلا ومن الناس دغه سي صحابیت دا د الله انتخاب دی یو سړی کډیر کوششونه کوي مهنتونه کوي مجاهدي کوي ریاضتونه کوي سجدي لګي جهادونه کوي تبلیغونه کوي لیکن په دغه ټول عمر ژوند او ژوندۍ مهنتونو سره د صحابي نشي جوړې دي ځکه دا صحابیت دا د رب ذوالجلال انتخاب دی دا صحابیت کسبی سیز نه دا وهابي دی دا د الله انتخاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انس رضی اللہ عنہ راوی دے ان الله اختارنی واختار لی اصحابی الله زم منتخب کړم زه چن کړم او زما د پاره زما صحابه منتخب کړي دي صحابه راته مخ نو څنګه چې نبوت دا وهابي سیز دی دغه سی صحابیت دا وهابي سیز دی کسبینت نو الله ته خو پته و چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا اهل دی او دانت دا چې زه انتخاب کوم دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړی شي او کبه نه کړی شي نو ته چې کله اعتراض په صحابه کرامو کې دا د الله رب ذوالجلال په هغه انتخاب باندې اعتراض دی کوم چې الله کړی همدغه وجه ده زموږ ستاسو عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې کامیاب ژوند او ژوندۍ تیر کړی دی تل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه کامیاب تل دی اوس کې څوک دا عقیده ولري لکه څنګه چې شیعه او روافض عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې ژوند او ژوندۍ تیر کړله لیکن نعوذ بالله هغه ناکام ژوندۍ و ناکام ژوند ځکه د الله پیغمبر یو جماعت د صحابو هم دغه سي تیار نه کو چې دنیا ته نمونه ورکی اگر دنیا د بار نمونه وګرځي ولی بس سلور صحابو ایمان راوړو هغه نور واپس ټول کافران شو نعوذ بالله هغه نور ټول منافقان دا د رسول الله صحبتو دا د رسول الله تعلیمو دا د رسول الله تربیتو آیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل دغه ژوند او ژوندۍ په خپل دغه مهنت او جدوجہد په خپل دغه کوششونو سره یو جماعت نمونه تیار نه کو چې امت ته ورکی نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم
کامیاب ژوند تیر کړی وو د صحابه کرامو یو جماعت تیر کړی وو امت ته نمونه ورکړی وو لقد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیاب ژوندۍ تیر کړی وو کامیاب د دنیا نه تللی دی همدغه وجه ده قرآن مجید چې کله دا مضمون مونږ تاسو ته ایمان او د اعمالو ذکر کوي نو مونږ تاسو ته حکم کوي آمنو کما آمن الناس او خلکو تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناس الف لام محدود مراد تیر معهود سا جماعت د صحابه کرامو مراد ده او خلکو تاسو دسی ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړئ ستاسو لپاره په ایمان کې ستاسو لپاره په عقیده کې معیار او نمونه د رسول الله صحابه دي بل څوک نه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے صحابو که دیو دغسی ایمان راوړو لکه چې تاسو ایمان راوړی دی دیو دغسی عقیده خپله کړه لکه چې تاسو عقیده ده دیو دغسی نظریه خپله کړه لکه ستاسو عقیده ده او دریم ځای اعلان کوي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان کامیاب خلق هغه دي چې هغه به نیک اعمال کوي لیکن دا به په طریقې د صحابه کرام وي دا به په طرز د صحابه کرام وي ایمان کې زمونږ د پاره نمونه صحابه عقیده کې زمونږ استاد لپاره نمونه صحابه په عمل کې زمونږ استاد لپاره نمونه صحابه ایمان عقیده عمل کدار صحابه په طریقه باندې وا کړه صحابه دغه بشان او الله قبلې ورنه هندوستړ خدای ناراض دی وجن خو محترمو د صحابه په واره کې الله رب الجلال اعلان کړي رضی الله عنهم ورضوان الله د دیو ناراضي دی دیو د الله ناراضي دي او وسیرینو تصریح کړي دا یو ځل چې الله د چا ناراضي شو دا غنه د رضا اعلان وکړو دا د خبرې دلیل د لمسخت علیه ابدا ان شاء الله آینده به کلم د ناراضي کی مطلب دا دی دا به دغه سي اعمال نه کوي چې په دې باندې الله ناراضه کیږي د الله د ناراضتیا سبب او ذریعہ ګرځيږي آینده به دغه سي اعمال نه کوي او دغه صحابه ته الله رب الجلال په ژوند او ژوندۍ کې دغه رضا سرټیفیکټ ورکړی دی یقین مو که په مقدس مکه باندې دغه بل نمونه څوک نشي پیش کولی او دغه صحابه دي د دیو په باره کې قرآن مجید گواهی ورکوي اولئک علی هدی من ربهم دا صحابه په هدایت د رب خپل دي په خونه د رب خپل دي او اولئک هم المفلحون او دیو کامیاب دي چې الله چاته په هدایت باندې اولئک علی هدی دا صحابه په هدایت د رب خپل دي دا صحابه کامیاب دي د دې صحابو د ایمان گواهی رب ذوالجلال ورکوي اولئک هم المؤمنون حقا دیو پرشتیا باندې بو وینان دي قرآن مجید د دیو په باره کې اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا رضی الله عنهم ورضوا تقریبا ګڼ آیاتونه د قرآن مجید ګڼ آیاتونه دي چې د صحابو عظمت ذکر کوي د صحابو عدالت ذکر کوي د صحابو شان ذکر کوي د صحابو د رسول الله نه تبوسونه کړي دي هغه ذکر کوي د صحابو د رسول الله سره قرباني ذکر کوي د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باره خپل جان قربانول خپل مال قربانول خپل اولاد قربانول دا ټول قرآن مجید زیب زیب باندې ذکر کوي دا وی د وفاداری گواهی ورکوي قرآن مجید او ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابه مبارک فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي وجعلني منهم وزراء واصهارا واخوانا الله دا صحابه زما د پاره اصهارا سرګنی ګرځولې دي اخوانا رونه ګرځولې دي وزیران ګرځولې وسيجي وقوم منذر دی قوم براشي يعيبونهم د دې صحابه عيبونه بلټي وينقصونهم كما به بیانې تنقیز وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه خلکو مبارک د الله د پیغمبر هدایت به امت تدادي فلا تناكحهم دغه خلکو سره نکاحونه مکه وي رشتہ داري ور سره مکه وي او یو حدیث کې راځي ولا تصلوا عليهم چې مخامخ درشي سلام ور باندې مکه وي ولا تصلوا عليهم چې کله مړ شي په جنازه کې مو درېګا ولا تصلوا ما هم یو سب کې ور سره مونږ مکه وا د الله پیغمبر خپل امت تر اصحابو د دشمنانو مبارک د هدایت ور کړی دي او دغه صحابه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله الله په اصحاب او تاسو زمانه صحابو په باره کې زما خیال وساتئ زما لحاظ وساتئ د الله نه ویریږي زمانه صحابو مبارک د الله نه ویریږي زمانه صحابو مبارک
لا تتخذوهم غرضا من بعدي دا زما صحابه زما وروسته هدف مه ګرځوئ چې تاسو به دې اعتراضات کوئ تاسو به دې پسې بکواسات کوئ تاسو به دې صحابو پسې بد رد وایئ تاسو به دې صحابو په حواله سره قسمه پروپاګاندا کوئ دروغ وایئ جبه خوځوئ ولی فمن احبهم فبحبي احبه چا چې د دیو سره محبت وکړو د دیو زما د محبت د وجه نه د دیو سره محبت وکړو زما د لحاظ د وجه نه د دیو لحاظ وساتو اصل کې د محبت زما سره وو د غیر وجه نه د دیو سره محبت وکړو ومن ابغضهم فببغضي ابغضه چا چې د دیو سره بغض وکړو اصل خبره دار د بغض ما سره برای راسه ما سره بغض نشو ساتلې زما د صحابو سره بغض وساتو ومن ابغضهم فببغضي ابغضه او د الله پیغمبر سم ومن اذاهم فقد اذاني چا چې دې صحابو ته تکلیف ورکو د ما ته تکلیف راکو ومن اذاني فقد اذى الله چا چې ما ته تکلیف راکو دې الله ته تکلیف ورکو او چا چې الله ته تکلیف ورکو قریب دې چې الله د اصله راونیسي د دې صحابو مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين چا چې دې صحابو مبارک رد بدو ویل خله غلط او خزول قلم غلط او خزو په هغه خلکو باندې د الله لعنت د پرشتو لعنت د ټولو خلکو لعنت لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامه الله بر دغه سړي چې د صحابو دشمن دي صحابو مبارک غلط خیالات ساتي صحابو مبارک غلط جبه خزي صحابو مبارک غلط عقیده لري الله بر قیامت پرز د دې سړي نپلی او پرزي عبادت قبول نکړي څنګه دا صحابه خو د دین بنیاد دي دا صحابه دا خو زمونږ د دین سند دی قرآن د صحابو مرهونه صحابه ناقابل اعتماد نعوذ بالله قرآن ناقابل اعتماد دا احادیث صحابه را رسولي دي صحابه کرام ناقابل اعتبار احادیث ناقابل اعتبار دا سنت د رسول الله مونږ ته صحابه کرام را رسولي دي صحابه ناقابل اعتبار د سنت ناقابل اعتبار نعوذ بالله تمام دین بنیاد صحابه دي صحابه ناقابل اعتماد ټول دین بنیاد دی وته دې وجنه د صحابو په حواله سره به موږ جبې ډېر زیات محتاط اوسو بعض خلک هغه صحابه کرامو په منځ کې چې کوم جنگونه شوي دي د هغه د وجنه تنقیدات شروع کی موږ تاسو به احتیاط کې اوس نبی رسول الله په خپل فرمایي سألت ربي يعني اختلاف اصحابي ما د خپل ربنا د خپل صحابو د اختلاف په اړه کې تاسو کو الله ما نه روسته زما به صحابو کې اختلاف راشي سبکی والمات فأوحى الله وحي وكرر المات فقال يا محمد ما تقول اي محمد ان اصحابك عندي بمنزلة النجوم ستا صحابه زما بنسبه منزله د ستورو دي ستوري سي هر یو ګرنای د بازو کې کمی بازو کې زیاته وي صحابه کرام هر یو په هدایت باندې وو څوک لوی په درجه والا او څوک دغه نه کمی درجه والا او په حدیث کې تصریح دی الله رته فرمایل فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلاف وهو عندي على هدى صحابو کې اختلاف راغی څوک چې په کم صحابي بس ور روان شو محمد دغه کس زما په نسبه هدایت باندې په خونه دغه کس به جنت ته لاړ شي صحابه کرام رب ذل جلال دا وی د مغفرت اعلان کړی دی زموږ تاسو لپاره جایز نه لري چې صحابه کرامو په غلطه خلو خوځو زموږ تاسو لپاره جایز نه لري چې د صحابه کرامو خلاف بکواس او بدرت وایو ذکر صحابه د زموږ په من سبهم فعليه لا الله پیغمبر په خپل فرمای پرشتیم په اعلان توي انسانانو په ټول لعنت او دغه په من امام شمس الدین ذهبي کتاب الکبائر کې مستقل په کبایرو کې یو ګناه دا استعمالي د رسول الله صحابه په بدرت او بیل کې فمن طعن فيهم او سبهم فقد خرج من الدين ومرق من مله المسلمين چا چې بده صحابه په بدرت الله صلی الله علیه وسلم نه خارج شو دین نه وته مقصد د خبرې میدان محترمو د صحابه کرامو په حواله سره مخ کې دوه درې جمعې ما خبرې کړې وي لیکن دا وره دی وخت کې تاسو په نظر کې دی موجوده حالات کشیدگی دا کم چې پاړه چنار صدی کورم ایجنسی دی طرف روان دي یقین مو قابل افسوس انتهایی دردناک مناظر تباہی زمونږ تاسو میډیا ور باندې خاموشه ده زمونږ تاسو حکمرانان زمونږ انتظامیه د ټوله په لوی تباہی باندې خاموشه ده او دا یو ځل نه بار بار د وسکی
دا څوم ځل میاشتو نه زیاتو شو خلک د حالاتو سره د مشکلاتو سره مخامخ دي. زموږ حکومت په اخر ځو کې جنډې به اوچتې کې بس دا من نه پاره یقین وکړه هغه ته چې کومه تباهي روانه ده کومه بربادي روانه ده هغه خلک به کوم مشکلاتو سره مخامخ دي که بنیاد یې وګوري تمام بنیاد همدغه شیعګان دي. مخکې ورځ یوه قافله روانه وه د شیعو په هغه قافلې باندې ډزې وشوې. چا وکړلې؟ ته به پخپله وې چې په دې قافله کې څوک بچ شوي وو سنیانو په خپلو کورونو کې هغوی ته پناه ورکړې ده نو چې سنیانو په تاسو ډزې کولې بیا په خپلو کورونو کې پناه څنګه درکوله؟ او د هغه طرف نه د ټیک ټاک باندې په د فیسبوک باندې د شیعګانو کلیپونه راځي. یقین وکړه دومره سخت دل ازار هغه طرف نه الزام لګوي تهمت لګوي وای دا د اهل بیت دشمنان دي زموږ مسلمانان سنیان اهل سنت یادي. الکه دا چا ویلي تا ته؟ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین اهل بیت دا زموږ د دین بنیاد دی. هغه ټول لرته چغې لګوي څوک چې په اهل بیتو باره کې کنزل کوي یا څوک د اهل بیتو ګستاخي کوي یا څوک د اهل بیتو بېادبي کوي یا څوک د اهل بیتو سره بغض لري سنی اهل سنت خو څنګه دغه سړی موږ مسلمان نه منو سره دغه سړی مسلمان نشي کېدای چې د اهل بیت سره بغض ساتي. لیکن آی روز په صحابه کرامو پسې خو تاسو کنځل کوئ آی روز په صحابه کرامو پسې خو تاسو بدردوئ په موږ خو ته الزام لګئ او یقین وکړه هغه خلک دومره شریف خلک دي. دا بله شپه د تېر هفته کې هغه ځینې پوره لښکر د دې را روان شو په دا کرم ایجنسۍ کې بګن ورته وایي انتهایي شریف خلک دي. هر کال مونږ جلسو له ورځو پروګرامونو ته ورځو یقین وکړه مونږ ته ووایي چې تاسو د دې نوم وانخلئ پسې ونه وایي د شی وپسې مونږ کنټرول کړي هغه خلک تاسو زموږ وایي دي مبارک. نو دا یقین منلی شي چې یو سړی خپل مېلمه منع کوي چې ته به بیان کې دې مه ټارګېټ کوه دې مه یادوه هغه خلک به په تا پسې څه ووایي. لشکرکشي وکړله په زرګونو خلک پرې راغلله اچانک زموږ خلک دنیا شهیدان تلله د هغوی د زنانو بېعزتي یې وکړله زنانه د ځان سره بوتللې ویډیوګانې یې وکړلې د هغوی د ظلمونو او د ستم هغه ویډیوګانې یقین وکړه په دا میډیا سړی ګوري نشي کتلی کمزوري زړه والا برداشت کولی د سره نشي. یقین وکړه کم کردار چې یزید ادا کړه او د دې شیعګانو او روافظ ادا کړه کنزل خو تکه صحابه کرامو پسې ته به سنیانو باندې څنګه الزام لګې او دا د دیو دین دی د دیو مذهب دی. په صحابه کرامو پسې بدر د دیو کتابونه کراوالي مونږ سره پوره پراته دي دلته لري. یقین وکړه هغه دل ازار خبرې د صحابه کرامو مبارکي چې ناقابل برداشت دي. تاسو د دیو یو کتاب دی الصافی جز سوم صفحه نمبر 18 د دې مذهب مشهور کتاب دی هغه کې لیکي ان الذين امنوا ثم كفروا هغه کسان چې ایمان نه راوړل بیا دغه نه پسې بیا کفر کړو مرتد شوی دي. دا کتاب ولا سلیکي و امام گفت ای آیت نازل شد در ابوبکر و عمر و عثمان. دا آیات د ابوبکر عمر عثمان په باره کې نازل شوی دی یعنی نعوذ بالله ابوبکر عمر عثمان هغوی ایمان راوړل د ایمان نه پس واپس مرتد شوی کفر کړو. نو استا کتابونه دا سبق درکوي. د دې شیعاګانو یو بل کتاب دی کتاب الروضه صفحه نمبر 115 باندې لیکي ان الشیخین فارقا الدنیا ولم یتوبا و ابو بکر او عمر دې دواړو منافقانو دیو کفر کړو د دنیا نه جدا شو توبه نه وستا فعليهما لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نعوذ بالله و ابو بکر عمر باندې د الله لعنت وی د فرشتو لعنت دی. ستا کتابونه ستا دین دی دغه تا ته دغه دین درخې سره او د دیو کتابونه کرا واخلي د دیو خمینی صاحب کشف الاسرار 135 کرا والی هغه وی زاده هغه خدای نه بنما چا چې ابو بکر عمر غونته کې عثمان غونته کې بدمعشانو له حکومت ور کړی نعوذ بالله کل کر. بلکې د دې یو بل کتاب د حیات القلوب جلد 2 صفحه نمبر 745 کې لیکي د ابو بکر عمر عائشه حفصه رضی الله تعالی عنها مبارک ابو بکر عمر او د حفصه او عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک کې لیکي دی وی دو منافق و دو منافقه با یک دیگر اتفاق کردن که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر شہید کن. دی دو منافقان و ابو بکر و عمر نعوذ باللہ دی دو منافقو نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالی
او ورسره حفصه رضی الله تعالی په خپل منځ کې مشوره کړې و په خپل منځ کې منصوبه بندي کړې و په خپل منځ کې اتفاق کړو نبی علیہ السلام په زهر شهید کړی دی بلکې د دیو کتابونو کې تاسو وګورئ د دیو یو بل کتاب دی د دیو حجت الاسلام نجفی حقیقت فقه حنفیه در جواب فقه جعفری صفحه 72 کې لیکي وې د ابوبکر عمر رضی الله عنهما دا وې د خلافت صحیح ویل حجت ګڼل نعوذ بالله وې دا د سي عقیده د لکه خر شرمګا نعوذ بالله دغه عمر دل ازار تر اوسه پورې به یو سنی ته په ثبوت سره پیش نه کېږي چې یو سنی دی د اهل بیت ګستاخی او بلکې هغه زمونږ ایمان دی د صحابیت شرف مرتاصل له د رسول الله د خاندان سره تعلق ساتي به ته څنګه دا سوچ کې چې سنی بر د خلکو به ادب او احترامي وکړي د دې یو بل کتاب دی خمینی سے خطاب یې نقل کړی دی هغه لیکي بنوجوانان به حواله خمینی ازم او اسلام صفحه نمبر 8 وای چې زمونږ حکومت راشي وای دا اول به رسول الله د روزینه د غدو بوتان را پورته کو ابو بکر عمر رضی الله عنهما او سخترینه سزا به ورکو نعوذ بالله دا دی خپل دین غړي ام دغه شیعه بخپل ملاقر بجلسی حق الیقین سب 47 کې لګي وای کله چې امام ظاهر شي نو عائشه برا پاسې ژوندۍ به کې او باغې باندې به حد ولګي ځکه نعوذ بالله عائشه وای زنا کړي و بدکاری کړي و قران خدا عائشه رضی الله تعالی په صفائی کې تقریبا پورا رکوع نازل شوی د اسمانونو د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی صفائی بیان شوی دا ظالمان وای چې زمونږ حکومت راشي مونږ به هغه عائشه برا پاسې او باغې باندې به حد زنا د پیس کو نعوذ بالله او د دیو دغه کتابونو غتر واخل مولا باقر مجلسی حق الیقین 47 کې لګي وای مړه چې کتابونه ګوري کم دل ازار خبرې بکې یقینو کړ سړی زمير نه مونږ دا بیان ک ستا کتابونه خو دې ګن نړک دي ته په اهل بیتو کې تر اوسه پوری د رسول الله به بیان نه مانی د کم په باره کې چې قرآن نشته وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ پیغمبر کله چې خپل اهل بیت ور کور نه وتلی اتفاق د مفسرینو د الله پیغمبر په دی وخت کې عائشه په کور کې رضی الله عنها د قرآن نصوص د اهل بیت خود ته نه مني په موږ باندې الزام سره پاره لګي صحابه کرامو په ذکر عدالت بدني وزنو باندې راشي ګسه نو بس موږ صحابه کرامو ته احترام لرو د هغه صحابه وای چې تلول خو د بوس وکا هغه سلور صحابه منی وای دا باقي ټول مرتد شوی کافران شوی ابو بکر وای نعوذ بالله منافق او عمر نعوذ بالله منافق عثمان وای نعوذ بالله منافق او وی بزلونو کې نفاق د حکومت اصلولو لپاره راغلی د رسول الله په زمانه کې و چې کله هغه د دنیا نه لاړو خپل کفر او نفاق ښکارو کو صرف د حکومت قبضه کولو لپاره دا وی خو عقیده دا خو د صحابه غړي نه دویم د په مذهب کې د په مذهب کې هغه یو دغه سیس موجود دی چې مونږ تاسو هغه ته منافقت وایو دروغ ورته وایو شی ورته تقیه او ایمان یې غني او وی لا ایمان لمن لا تقیه له کزه د یو سنی مخه ته یو شی راشي په دې وخت په دې لازم دی خپل مذهب پټ کی کدی ونه کړل دی په نس د سړی به ایمان کیږي د مذهب باندې ردنه بغیر په هدل ممکن نه دی برحال مارس یو خبره باندې لري لاړه بنیاد د فساد د ردی خلکو شګانو راپورته شي ستا په قابلیت باندې چې دزي وشول چا وکړلې انتظامیه د زمونږ هم درخواست وکړو تاسو مو درخواست چې خلک به مخې ته راولي ته خو په خپل په قابلیت کې چې څوک بچو سنیانو ورته په خپل کورونو کې پناه ورکړي وا نو چې په سنیانو ته پناه درل دغه سنیان چې تا وجني به ته پناه څنګه درکې او یقین وکړه دی وغل شکر کوشیانی زه بزا پر فیسبوک باندې لګیا دي پر هغه باندې ټول د دې مولایان لګیا دي یو کسان لګیا دي وای مونږ د کربلا بلار باندې روان یو مونږ صرف جنگ زده کړي جنگ نو په کربلا کې خو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پردو زنانو به عزت خو وای نو وکړي او خو بچا باندې ظلمونه نه وکړي او خو رچا بچي نو قتل کړي ته د یزید بلار روان یو داود حسین بلار دتلو کې او یقین وکوم دغه علاقو ته ډیر زه د دغه طرف نه چې په چوته باندې علاقه ده د صدې نمبر کورمه کې مونږ ته جلسې ته تللی نو خلکو نه ما سي تاسو وګورئ مو سره ولګو ما ورته ویل کله چې د تاسو شیو سنی په ساداتي نو تاسو نو پیسه دی وغه 1% د تاسو نو نه یم نه کی دا تاسو ورته کمزوري څنګه نو ما ته وای و یو خو مونږ سره ظلم دا وکړو پرېشانونه وکړه مونږ نه اصلاحي پاکي وړي مونږ سره څه نشته
هغوی در ایران نه اسلحې راځي په هغې باندې مونږ ولې نو ته 500 کسان کېنوه یو تومانچې والا را دننه کړه ټول درله وژني دا خو اسانه خبره ده بل حکومت باقاعده انتظامي د هغې په شا باندې ولاړه د حکومت په سرپرستۍ کې راځي په مونږ باندې لشکرکشي کوي وژني مخامخ ورته ګوري هغوی بل دا چې بره دغه ټول ملایان دغه فرقه پرستي دا کنزل بدرت حتی چې کل کر په صحابه کرامو بې عزتي کوي بدرت کنزل بسې کوي زمونږ یو 2-3 ملایان دي پکې صرف په خپلو بیانونو کې د شیعو متعلق سوي دی په دې تازه حالات وي په هغې غریبانو باندې اف آی آر کټ شوي دي اوس عدالتونو چکرې لګوي نو تا د حکومت دا دورنګي ولې ده اکثریت د پاکستان خو سني دی ته هغه زما د مقدساتو توهین کېدل دي او هغه مسلمان په سر احسان ته په څه باندې مسلمان وي د هغې کلمه د مسلمانانو د کلمې نه بدل ده د شیعه اذان د مسلمانانو د اذان نه بدل دی د شیعو مونځ د مسلمانانو د مونځ نه بدل دی د شیعو په نظم باندې دا قرآن نه دی د قرآن کوي تحریف شوی دی دغه سره هغه وایي هغه زمونږ کم امام چې دی مهدي صاحب هغه وایي په غار کې بند دی صحیح قرآن د هغه سره دی به ځان سره راوړي دغه عقیده زمونږ د مسلمانانو نه بدل ده دغه عمل زمونږ د مسلمان حج بدل دی د هغوی ټول روژه بدله ده دغه ما سره اعمال عقیده زمونږ د مسلمانانو سره نه خوري مسلمان ورته بسوي لول خدا خبره صفا کې چې مسلمانان هم دي که نه دي بهرحال مونږ حکومت ته وایو انتظامیه ته خپل احتجاج مونږ په سختۍ سره مذمت کوو دغه ظلم او ستم کوم چې په حکومتي سرپرستۍ کې هلته په سنیانو باندې په اهل سنت باندې روان دي لارې ورته بندي کړي دي د زنانو بې عزتیانې ورته وکړې بازارونه ورته قسم دی پرون زه دلته درس ته لاړم د صدې نه ما سره یو کس د بګن نه یو کس رابطه وکړه ما ته ویل کور راته وګوره دغسې به د حال باندې و بازار کاروبار خو مسوځېدو کاروبار هم تباه شو ختم شولو 5000 کسان به دا روډ باندې راځي مسلح راځي غټې اسلحې ورسره دي ایراني اسلحې ورسره دي زموږ انتظامیه بېوسره د هغې مخې ته آیا دا ممکن ده چې 1% خلک دې راپاسي او 9% خلکو د زنانو دې بېعزتۍ کوي د هغې ماشومان دې وژني د هغوی بازارونه دې سوځوي د هغوی د کورونو بېعزتي دې کوي آیا دا ممکن ده چې دا د حکومتي سرپرستۍ نه بغیر وشي د دې وجې نه موږ انتظامیې ته درخواست کوو چې اول بلکې زمونږ د ټولو سنیانو دا مطالبه ده باړه چنار هر کور د اسلحې ډیپو د ایراني اسلحه ورته را روانه ده زمونږ سنیان غریبان هلته مظلومه دي بېبسه دي عاجزه دي ملایان غریبان یې خوله نشي کولولی پایارې ورباندې کېږي لارې ورباندې بندې دي د هر طرف نه بسخ حالاتو کې ګیر دي حکومت ته پکار دي میاشت دوره دې حالاتو کېږي تر اوسه پورې ایکشن نه اخلي تر اوسه پورې مخ ته زمونږ انتظامیه نه راځي بهرحال مونږ یې په سختۍ سره مذمت کوو او زمونږ د سنیانو سره چې کوم راز او روان مظالم دي فوراً دغه بند کړی شي د هغې حساب واخیستلی شي او دغه دهشتګر طبقه چې کم زمونږ د مقدساتو توهین کوي زمونږ صحابه کرامو ته د رسول الله صحابو ته کنزل کوي زمونږ د دین پسې استهزا او ټوغې دهشتګردو خلاف د فوراً کاروایي وشي او زمونږ هغه وروڼه سنیان چې هلته شهیدان شوي دي الله رب ذوالجلال دې درجات بلند کړي او کم ظلمونه ستمونه چې روان دي فوراً دې د هغې مخنیوي وکړي څه جواب دی وشي مزید دغه ظلمونو ستمونو سلسله دې بند کړلی شي الله رب ذوالجلال دې موږ ته صحابه کرامو محبت نصیب کړي او په صحیح دین په صحیح اسلام باندې موږ تاسو قایم او دایم لري ولري واخر دعوانا الحمدلله